بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 47 نمبر درس دی. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد عمرا، وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد، وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أزرب، ووجوبا في 4 مواضع. الأول سماعي نحو امرأ ونفسه، وانتهوا خيرا لكم، وأهلا وسهلا، والبواقي قياسية. دین مخکې درس کې دا خبره مونږه ذکر کړی ده چې صاحب کتاب 12 منصوبات دا به ذکر کوي. په دغه 12 منصوباتو کې یو منصوب مفعول مطلق د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره په مفعول مطلق باندې تفصیلی بحث دا مونږه په 13 دروسو کې عرض کړی دی. په دې فصل کې صاحب کتاب په منصوباتو کې دویم منصوب مفعول به دا به بیانوي. دا کوم عبارت چې ما ولوستلو نو صاحب کتاب په دې کې د مفعول به متعلق 3 اهمي او ضروری خبرې دای ذکر کړې دي. لومبۍ خبره د مفعول به تعریف، دویمه اهمه خبره دا ذکر کړی ده چې کله کله مفعول به دا په فاعل باندې مخکې کیږي، او دریمه خبره دا کړی ده چې کله کله د مفعول فيه فعل دا حذف کیږي. تدې تفصیلات دا ذکر کړی دي. نو راځو مونږه لومبۍ خبرې لا د ټولو نه لومبۍ صاحب کتاب د مفعول به تعریف ذکر کړی دی په دې الفاظو سره: وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل. چې مفعول به دا به مونږه هغې اسم ته وایو چې په هغې باندې د فاعل فعل واقع شوی. مفعول به دا به مونږه هغې اسم ته وایو وقع علیه فعل الفاعل چې په هغې باندې د فاعل فعل واقع شوی. بیا صاحب کتاب مثال هم ذکر کړی دی لکه ضرب زید عمرا، چې زید عمر ووهو. نو دلته دا ضرب دا وهل دا فعل له، او زید دا فاعل له، او عمر دا مفعول به دی. نو دلته د فاعل کم فعل له، یعنی ضرب دا په عمر باندې واقع کیږي. زید عمر وهی، نو د عمر ته به مونږ څه وایو؟ مفعول به به ورته وایو. صاحب کتاب چې د مفعول به دا کم تعریف ذکر کړی دی نو په دې تعریف باندې یو اعتراض کیږي، او هغه اعتراض دا دی چې تا دا کم تعریف کړی دی وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل، چې مفعول به دا هغه اسم ته وایي چې په هغې باندې د فاعل فعل واقع شوی. نو دا تعریف دا خپلو افرادو لا جامع نه دی. تدینا د مفعول به خپل افراد دا بهر کیږي،
لکه ایاک نعبدو کی دا ایاک دا مفعول به دی، حالانکه دا عبادت دا په الله جل شانه باندې واقع کیږي نه، بلکې دا عبادت دا د الله جل شانه د پاره یي. دا موږ چې کوم عبادت کو نو دا د الله جل شانه د رضا کولو د پاره، د الله پاک د خوشالولو د پاره کو. نو العیاذ بالله دا عبادت دا په الله باندې واقع کیږي نه، بلکې دا د الله تعالی د پاره وی. حالانکه تا تعریف دا کړی دی چې مفعول به به مونږ هغه اسم ته وایو چې په هغې باندې د فاعل فعل واقع شوی. نو دلته نعبدو دا کم فعل دی نو دا په ایاک باندې نه دی واقع شوی، حالانکه بالاتفاق د ایاک د نعبدو د پاره مفعول به ده. نو تدې جواب شارحینو دا ورکړی دی چې د واقع کېدو نه مراد دا دی چې د فعل تداغي مفعول سره تعلق وي، یعنی د وقوع د لفظ عام دی خوا که واقع پی وي، لکه ضرب زید عمرا. نو دلته د زید د ضرب د په عمر باندې واقع دی، او خوا که د دې فعل تداغي مفعول سره سوي تعلق وي. نو په ایاک نعبدو کې تدې فعل تدې د الله پاک سره سده تعلق دی، لہذا زمونږه په دې تعریف باندې څه اعتراض نه کیږي. زمونږ د جواب خلاصه دا شوه چې کوم د فاعل د فعل واقع کېدل په مفعول به باندې نو دا واقع کېدل عام دي، خوا که براه راست په واقع وي او خوا که د دې فعل د مفعول سره سوي تعلق وي. نو په ضرب زیدون عمرن کې په دا فاعل دا فعل واقع دی، او په ایاک نعبدو کې د فاعل د فعل د مفعول سره سره تعلق دی. صاحب کتاب وقد يتقدم على الفاعل تدې ځینې دویمه اهمه خبره ذکر کړې ده، او هغه خبره دا ده چې کله کله مفعول به دا په فاعل باندې مخکې کیږي، یعنی اصل خدا دی چې لومبه فاعل وي او بیا مفعول به وي، لیکن کله کله مفعول به دا په فاعل باندې مخکې کیږي. لکه تدې مثال ورکړی دی ضرب عمرا زید. په دې مثال کې ضربا دا فعل له، عمرن دا مفعول به دی، او زید دا فاعل له. نو که تاسو په غور باندې وګورئ نو دا عمرن مفعول به دا په زید فاعل باندې مخکې شوی دی. نو کله کله داسې هم کیږي چې مفعول به دا په فاعل باندې مخکې کیږي، او د هغې وجه دا ده چې فعل دا په عمل کې قوي دی، فعل دا په عمل کې مضبوط دی. نو که تدې معمول که دا مقدم وي او که مؤخر وي، که به ترتیب سره وي او که د بغیر د ترتیب نه وي، په دواړو صورتونو کې دا فعل په خپل معمول کې عمل کوي. بلکې کله ناکله داسې هم کیږي چې مفعول به په نفس فعل باندې هم مخکې کیږي، یعنی د فاعل نه هم مخکې وي او د فعل نه هم مخکې کیږي. لکه تدې مثال دی ایاک نعبدو. نو په دې جمله کې دا ایاک دا مفعول به دی او دا د فعل نه هم مخکې شوی دی او د فاعل نه هم مخکې شوی دی. نو دا صاحب کتاب دویمه خبره ذکر کړه، وقد یتقدمو کې هو ضمیر دا مستتر دی او دا هغې نه اشاره مفعول به ته شوې ده، یعنی وقد یتقدم المفعول به علی الفاعل، چې کله کله مفعول به دا مخکې کیږي علی الفاعل په فاعل باندې. لکه مثال یې څه دی ضرب عمرا زید. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا
نحو زیدا فی جواب من قال من اضرب. تدې زینا مصنف رحمت الله علی درېمه اهمه خبره ذکر کوي او هغه دا ده چې کله کله د مفعول به کم فعل له مفعول به له چې کم فعل نسب ورکوي نو کله کله دغه فعل دا هم حذف کیږي، په جمله کې موجود نه لیکن په دغه مفعول به کې عمل کوي. بیا صاحب کتاب ته دې حذف د فعل د حذف کېدلو دو صورتونه ذکر کړي دي. کله د فعل د حذف دا جوازي وي، یعنی د فعل ذکر کول هم جایز وي او د فعل نه ذکر کول هم جایز وي، مونږ ته اختیار وي که فعل مونږ ذکر کو او که نه ذکر کو. او دویم صورت دا دی چې د فعل حذف کول واجب دی، که په هغه صورت کې مونږ فعل ذکر کو نو مونږ به د عربی کم قواعد دي نو د هغې خلاف ورزي به کوو مونږ. نو لومبی صاحب کتاب دغه جوازي صورت ذکر کړی دی چې کله کله د مفعول به کم فعل ناسب دی نو دا حذف کیږي په حذف جوازي سره، خو دا په هغه صورت کې وي چې کله قرینه موجوده وي، چې کله د فعل په حذف کولو باندې مونږ سره څه قرینه یعنی څه دلیل موجود وي، خوا که دغه قرینه دا قول وي یعنی که د هغې تعلق خوا د خبرې سره وي او خوا که د دغې قرینې تعلق د حال یعنی د حالت سره وي. چې کله د قرینې تعلق د قول سره وي نو د هغې مثال دا دی، مثلا یو کس دا ووایي چې من اضربو زه څوک ووهمه، یو کس دا تپوس وکړي چې من اضربو زه څوک ووهمه، نو په جواب کې ورته مونږ وایو چې زیدن چې ته زید ووهه. نو دلته دا زیدن دا په اصل کې مفعول به دی د فعل محذوف دپاره، یعنی اضرب زیدن چې ته زید ووهه، لیکن مونږ ورسره اضرب نه ذکر کوو ځکه چې د متکلم کم دا قول لی من اضربو، نو په دې کې آلریډي کم فعل لی کم ضرب دی نو دا پکې موجود دی، لہذا په جواب کې مونږه دا اضربو دا نه ذکر کوو. دا مونږ په پښتو کې وایو که بالفرض یو کس دا ووایي چې زه څوک ووهمه نو مونږ ته په جواب کې دا وایو چې زید، داسې ورته نه وایو چې زید ووهه، خو کله کله مونږ داسې وایو چې زید یا زید ووهه. نو که مونږ دا فعل ذکر کوو او که نه ذکر کوو دواړه جایز دي. که مونږ داسې وایو چې اضرب زیدن دا هم ټیک دی، او که مونږ داسې وایو چې زیدن نو دا هم ټیک دی، ځکه چې دلته په فعل په حذف باندې قرینه موجوده ده چې دلته کم فعل محذوف دی، اضرب محذوف دی، ځکه چې د دې ضرب ذکر دا په سوال کې شوی دی. دا خو صاحب کتاب دا یو مثال ذکر کړی دی او دا د قرینه قولیه مثال لی، یعنی دا کمه قرینه ده نو دا قولیه ده. او د قرینه حالیه ته دې مثال دا دی که یو کس هغه جماعت طرف ته روان وي، جماعت طرف ته متوجه دی، نو تا هغې ته ووی چې مسجدن، نو دلته کوم فعل دی نو دا فعل مونږه حذف کړی دی. اصل جمله داسې ده اتريد مسجدن یا اتذهب مسجدن، آیا تا د جماعت اراده کړې ده یا آیا ته جماعت ته روانې؟ نو دلته مونږه اتریدو دا فعل یا تذهبو فعل دا نه ذکر کوو ځکه چې هغې د جماعت ته تلل دا په دې خبره باندې قرینه ده چې دلته فعل څه شی دی تذهب دی یا څه شی دی ترید دی، ځکه چې هغه چېرته روان دی جماعت ته روان دی. نو ته دې خبرې خلاصه دا شوه چې کله کله د فاعل چې کم د مفعول به چې کم فعل دی نو دا حذف کیږي او دغه حذف سوي جوازي وي، خوا که په دغه حذف باندې قرینه قولیه موجود وي او خوا که قرینه حالیه پې موجوده وي. دویم صورت دا دی چې د مفعول به فعل حذف کول دا واجب وي او ضروري وي. نو صاحب کتاب تدې حذف وجوبي 4 صورتونه دا ذکر کړي دي او صاحب کتاب دا وایي چې الاول سماعی،
په دې څلورو صورتونو کې یو صورت دا سماعي دی، یعنی عرب ته دغه مفعول د پاره کم فعل دی دا نه ذکر کوي. نو ته دغه عربو سره د مشابهت د وجنه او د عربو د تقلید د وجنه مونږ هم ته دغه الفاظو کم او د دغه مفعول به کم فعل دا به مونږ هم نه ذکر کوو. او درې ځایونه صاحب کتاب هغه به داسې ذکر کوي چې هغه قیاسي دي، یعنی د هغې دپاره یو قاعده او قانون دا موجود دی. نو صاحب کتاب وایي ووجوبا فی 4 مواضع، یعنی د مفعول به چې کم فعل ناسب دی نو دا په 4 ځایونو کې وجوبي طور باندې حذف کیږي. لومبه په دغه 4 ځایونو کې هغه سماعي دی، یعنی عرب داسې کوي نو د هغوی د وجې نه موږ هم دغه شانتي ته دې مفعول به کم فعل دی نو دا حذف کوو. بیا صاحب کتاب کم حذف سماعي دی نو ته دې 4 مثالونه دای ذکر کړي دي. لومبه مثال دی امرأن و نفسه. نو دلته دا امرأن و نفسه، امرأن دا معطوف علی دی بو حرف عطف دی، او دا نفسه دا معطوف دی. دا معطوف علی او معطوف دا دواړه څه جوړیږي؟ مفعول به جوړیږي. خو ته دې چې کم فعل دی په دې مفعول به کې چې کم فعل عمل کوي هغه فعل دا محذوف دی او هغه دی اترک امرأن و نفسه. عرب چې کله وای چې ته دا پلانکې قسم پرېږده او دغه کس دا ذات هم پرېږده، یعنی تخپل لاسونه په خپل لاسونو باندې دغه له تکلیف مو ورکوه، په دې باندې گزار مکوه او په ژبه باندې ورته ته نصیحت مکوه. نو عرب دا وای امرأن و نفسه. نو ته دې سره عربو اترک دا لفظ دا نه ذکر کوي. لہذا امرأن و نفسه نه مخکې د اترک فعل حذف کول دا واجب دی. عرب حذف کوي نو د هغې د مشابهت د وجې نه مونږ به هم د امرأن و نفسه نه مخکې د اترک دا فعل دا به حذف کوو. نو دا خو لومبی مثال دی. دویم مثال دی وانتهوا خیرا لکم. وانتهوا خیرا لکم. نو په دې جمله کې دا خیرن دا مفعول به دی د اقصدو فعل محذوف د پاره. په دې جمله کې دا خیرن دا مفعول به دی د اقصدو فعل محذوف د پاره. اصل جمله داسې ده وانتهوا عن التثلیث واقصدوا خیرا لکم، چې ای نسوارو تاسو د 3 خدایانو د منلو نه منع شئ. د نسوارو د عقیده ده چې خدایان 3 دي، یو الله جل شانه، بیبي مریم او حضرت عیسی علیه السلام. نو دې جمله کې دی وانتهوا عن التثلیث، چې تاسو د 3 خدایانو د منلو نه منع شئ. واقصدوا خیرا لکم، او تاسو د ځان د پاره د خیر قصد وکئ، د ځان د پاره د بهترۍ قصد وکئ. نو دلته که بالفرض دا خیرن دا مونږه د اقصدو فعل محذوب د پاره مفعول به نه جوړو او دا مونږه مفعول به جوړو د انتهو د پاره، نو بیا ته دې معنی دا غلطیږي. ځکه که بالفرض دا مونږه د خیرن د پاره مفعول به جوړ کړو، مونږه داسې وایو چې وانتهوا خیرا لکم، نو بیا به معنی دا شي چې تاسو د ځان د پاره د بهترۍ د ارادې کولو نه منع شئ. حالانکه دا خبره غلطه ده. نو مطلب یې دا دی چې تاسو د تثلیث نه منع شئ او د ځان د پاره تاسو کومه بهتري ده د هغې قصد وکئ، او هغه دا ده چې تاسو یو الله ومنئ. نو دا خیرا لکم دا مفعول به دی د اقصدو فعل محذوب د پاره. دریم او څلورم مثالونه دي اهلا و سهلا. چې کله عرب د چا سره ملاویږي او د عربو که څوک راشي نو هغوی ورته د خوشحالۍ نه دا وایي چې اهلا و سهلا. نو اهلا دا مفعول به دی د اتیته د پاره، او سهلا دا مفعول به دی د وتیته د پاره. یعنی اتیت اهلا و وتیت، اتیت اهلا و وتیت سهلا. یعنی ستا
اتیت اهلا چې تخپل کور والا لپاره رالی دا زی ستا لپاره څه ناشنا نه دی او تا په نرم ځمکه باندې قدمونه د ایښودلي تا ته به څه تکلیف نه وي. نو عرب د اهلا مفعول به نه مخکې اتیت فعل حذف کوي او د سهلا مفعول به نه مخکې وتیت فعل دا حذف کوي. نو دا خو مونږه هغه مثالونه ذکر کړل چې دلته د مفعول به کم فعل تدې حذف کول دا واجب دی او دا واجب دی پس سره وجوبی سماعی سره یعنی عرب حذف کوي نو دا غي د وجنه مونږه حذف کو او باقی چې کم زینه صاحب کتاب درې ذکر کوي نو هغه قیاسی دی ان شاء الله تعالی دا به مونږه په آینده درس کې وایو. وس راځو مونږه په دې عبارت کې چې کم مثالونه دي د دې مثالونو ترکیب لا. لومبه مثال په دې عبارت کې دا ذکر شوی دی ضرب زید عمرا. نو ضرب صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم او زید دا مرفوع دی په ضمه سره دا ولا فاعل او عمرا دا منصوب دی په فتحه سره دا مفعول به دی. مونږه دا ویل چې مفعول به دا بسوي منصوب وي. نو دلته عمرن دا مفعول به دی دا منصوب دی او دا منصوب دی بس سره په فتحه سره. بل د ضرب متعلق با دا خبره مونږه یاد ساتو او دا خبره مخکې هم مونږه ذکر کړی و چې د فعل ماضی د فعل مضارع د فعل امر د فعل نهی د نفی جهت بلم د نفی تاکید بلن کم د واحد مذکر غائب او د واحد مؤنث غائب صيغه ده. نو کچری تدې د پاره اسم ظاهر فاعل جوړېدو نو په دې دوه صيغو کې به بیا ضمیر د نوي. نو دلته د ضربا واحد مذکر غائب صيغه د فعل ماضی معلوم او د زید اسم ظاهر دا ولا فاعل جوړیږي لہذا په ضربا کې ضمیر د نشته دی. البته کچری اسم ظاهر تدې لپاره فاعل نه جوړېدو نو بیا به د واحد مذکر غائب په صيغه کې ضمیر هو وي او د واحد مؤنث غائب په صيغه کې به ضمیر د بهیه وي. تدین علاوه د نور چې کومه دولس صيغې دي نو په دې دولس وړو صيغو کې به ضمیر فاعل وي. کچری فعل معلوم وي او کچری فعل مجهول وي نو بیا به پکې ضمیر دا به پکې نائب فاعل وي. البته په فعل ماضی او په فعل مضارع کې فرق دا دی چې د فعل ماضی په دولس وړو صيغو کې به ضمیر بارز وي ښکارا به وي او د فعل مضارع په 9 صيغو کې به ضمیر بارز وي او په واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم په دې درې صيغو کې به ضمیر دا مستتر وي. دویم مثال دی وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد. تدې ترکیب هم دغه شان دی خو چون کې دا عمرا مفعول به دا په فاعل باندې مخکې شوی دی نو عمرا دا مفعول به مقدم دی او زید دا فاعل مؤخر دی. بیا راځو مونږه ووجوبا في 4 مواضع الاول سماعي نحو امرأ ونفسه. نو تدې ترکیب مخکې مونږه ذکر کو چې دا امرأ دا مفعول به دی د اترك فعل محذوف د پاره یعنی اترك صيغه واحد مذکر حاضر فعل امر معلوم او انت ضمیر مستتر دا پکې فاعل په واحد مذکر حاضر کې با د فعل امر د فعل نهی او د مضارع همیشه د پاره انت ضمیر دا به کې مستتر وي. نو اترك فعل امر دی او انت ضمیر دا به کې فاعل او امرا دا معطوف علی دی او حرف عطف او نفسه دا مضاف الیه دا معطوف دی. نو دا بیا مفعول به ده. یا دویم ترکیب تدې داره چې دا امرا دا خو مفعول به ده او دا وو په معنا د مع دی او دا نفسه دا مفعول معه دی. بل مثال له وانتهو خير لكم. نو انتهو دا د جمع مذکر حاضر فعل امر صيغه ده پدې کې دا وو ضمیر بارز دا پکې فاعل او عن التثلیث دا جار مجرور متعلق ده په انتهو فعل پورې او بیا اقصدو نو دا هم د فعل امر د جمع مذکر حاضر صيغه ده دا وو ضمیر بارز دا پکې فاعل او خيرا لكم دا ولا مفعول به ده. بیا اتیت اهلا و وتیت سهلا. نو اتیت فعل بفاعل
او اهلا مفعول به او دغه شان دی وتیت فعل بفاعل او دا سهلا دا مفعول به دی. راځو مونږه ته دی عبارت ترجمه لا صاحب کتاب وای فصل المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل په منصوباتو کې دویم منصوب دا مفعول به دی او مفعول به دا به هغه اسم ته وای چې په هغه باندې د فاعل فعل واقع شوی وي. دا فعل الفاعل دا فاعل دی د وقع فعل لپاره، نو چونکه فعل الفاعل دا فاعل دی نو دا مرفوع دی پس سره په ضمه سره. کا ضرب زید عمرا، لکه د دې مثال سره ضرب زید عمرا. وقد يتقدم على الفاعل او کله کله مفعول به دا مخکې کیږي بچا باندې په فاعل باندې. دا خبره مخکې مونږ ذکر کړه چې په یتقدمو کې هو ضمیر مستتر هغه پکې فاعل له او داغه نه اشاره مفعول به ته شو. نو مطلب دا شو چې کله کله مفعول به دا مخکې کیږي په فاعل باندې، لکه ضرب عمرا زید، نو په دې کې دا عمرا مفعول به دا په زید فاعل باندې مخکې شوی دا. بل اهمه او درېمه خبره صاحب کتاب دا کوي وقد يحذف فعله لقيام قرينه جوازا، چې کله کله د مفعول به فعل دا حذف کولای شي خو کله لقيام قرينه، چې کله قرینه موجوده وي نو بیا کله دا حذف سوي جوازي وي او کله سوي وجوبي وي. وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا، دا فعله مضاف الیه دا نائب فاعل د يحذف فعل مجهول لپاره. فعل معروف دا فاعل غواړي او فعل مجهول دا نائب فاعل غواړي. او جوازا دا مفعول مطلق دی د يحذف فعل لپاره. جوازا دا مفعول مطلق دی د يحذف فعل لپاره او جوازا دا صفت جوړیږي د موصوب محذوب د پاره. نو اصل عبارت به داسې شي وقد يحذف حذفا جوازا، یعنی کله کله ته د فعل حذف کیږي خو په حذف جوازي سره. او دا وجوبا دا عطب دی په جوازا باندې، یعنی وقد يحذف فعله لقيام قرينه جوازا ووجوبا. في وقد يحذف فعله لقيام قرينه جوازا، کله کله د مفعول به فعل ناسب دا حذف کولی شي چې کله قرینه موجوده وي جوازي تور باندې. لکه د دې مثال سده زیدن، نو دا مفعول به دی خو د دې فعل دا نه ذکر شوی ځکه چې دا د هغه کس په جواب کې دا لفظ ویل شوی دی چې څوک سوی چې من اضربو ز څوک وهمه. او وجوبا او کله کله د مفعول به فعل حذف کولی شي وجوبي تور باندې فی 4 مواضع په څلورو ځایونو کې. دا مواضع دا غیر منصرف دی او د غیر منصرف حالت نسبی او حالت جری دواړه بس سره وي په فتح سره وي. او مواضع دا د مفاعل په وزن دی، چې کم لفظ د مفاعل په وزن وي یا د مفاعل په وزن باندې وي نو دا عام طور باندې غیر منصرف وي، لکه مساجد شو، مصابيح شو او دغه شانتي دا مواضع شو. نو مواضع دا د مفاعل په وزن دی. الاول سماعي، یعنی الموضع الاول سماعي، چې کم لمبه زید نو هغه څه دی لمبه کم حذف دی نو هغه سماعي دی، یعنی د عربونه چې مونږه څنګه اوریدلې. الموضع الاول دا موصوف صفت دا مبتدا ده او سماعي دا ولا خبر ده. نحو امرأ ونفسه دا لومبه مثال له، وانتهو خيرا لكم دا دویم مثال له، واهلا وسهلا دا دریم او سلورم مثال له. والبواقي قياسيه، او چې کوم باقی درې زینو دي نو دا قياسي دي. البواقي دا مبتدا ده او قياسيه دا ولا خبر ده. دا بواقي دا اسم منقوص ده، د یانه مخکی کسره راغلی ده. دا اسم منقوص حالت رفعی په ضمه تقدیری سره وي، حالت نسبی په فتحی سره وي او حالت جری دای په کسره تقدیری سره وي. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه کوشش کوو چې کم د مفعول به د فعل حذف کول چې کم قیاسی صورتونه دي ان شاء الله تعالی دغه به ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.